اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ سورۃ النبأ دیتا سورۃ عما اور سورۃ عما يتساءلون سورۃ التساؤل وہ دپاسا حمزہ التساؤل اور سورۃ الموسرات ہم ویلی کیگی۔ مخ کی سورت سره ربط او تړون مناسبت آغا پدې طریقه ده په سورۃ مرسلات کې په تکذیب باندې زجرو چې تاسو ولې دا نبی دا قیامت دا قرآن دروغجن ګڼئ، په دې رټنه ورکوله نه دلته په تساؤل ډېر سوالونه کول، سوالونه بطور مذاق کول او اختلاف باندې زجر ورکوي، یا بل نه تپوس کو بیا به پورې خاندل چې خدا قیامت به کله وي، دلته په زجر ورکوي۔ دا د مخکې مضمون یو څانګه ده، دا رنګ هلته قیامت ته یوم الفصل ویلی شوي، نه دلته په لس طریقو سره د مکذبینو متقیانو جداوالی ذکر کی۔ یوم الفصل دی که نه، ورځ د جدایۍ ده، فصل جدائی، نه دلته لس طریقو سره به تاته جداوالی ښیي، فصل جداوالی به تاته کوي د مکذبینو د متقیانو، دغه خو ربطونو درې ربطه ما وویل، دوه بلکې تکذیب باندې زجر دلته په تساؤل دوه ربطونه شو، هلته قیامت ته یوم الفصل ویلی شو، دلته په لس طریقو سره مکذبینو او متقیانو جداوالی ذکر کوي۔ دعوا د صورت مین ټاپک او مرکزی خیال چې ورته مونږ وایو د بعث بعد الموت منکرینو ته زجر، کم خلق چې دوباره زندگی دوباره ژوند نه مني، قیامت کې دوباره پاسېدل، هغوی له رټنه ورکوي، سخت خبرې ورته کوي، او په دلایلو سره بعث بعد الموت ثابتی، د منکرینو او متقیانو په احوالو سره تخویفا او بشارتن، د منکرینو حال به ذکر کی د تخویف په طور، عقیده به ثابتی د بعث بعد الموت، د متقیانو حال به ذکر کی نه بشارتن د زیری په طور به عقیده د بعث بعد الموت ثابتی، او توحید به هم ثابتی په دو اسماء حسنا سره، او څوارلس فعلی صفات ادې کې ذکر دي۔ دلائل به ذکر کی، دلائل عقلیه دی په دې کې به توین انشاءاللہ۔ خلاصه دا اول د بعث بعد الموت نه، اول د بعث بعد الموت د انکار نه، تساؤل او اختلاف په طریقې سره زجر دی چې تاسو دې باره کې دا خبرې ګپ مه ګڼئ چې د یو بل نه په خندا کې تپوسونه کوي چې عما یتساءلون، بیا لس انعامات ذکر دی په دې کې، لس انعامات، الم نجعل الارض مهادا دلته نه شروع شي، بیا په لسو وجوه سره په لسو طریقو سره د قیامت د آخرت د بعث بعد الموت منکرینو ته اخروی د عذاب د آخرت تیرا ورگئی۔ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا التن شروع کی گئی، او پلسو طریقو سره متقیانو ته کم خلق چې عقیده د بعث بعد الموت منی نغی ته بشارت او زیر ورگئی۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دحاقا
دیکھیں ہر سا لس دی تقریباً لس خلاصہ زد جواهر القرآن نو میں بیا به موږ ته تفسیر آسان شي روان به هم اموار به روان شو. سورة النبأ شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں ربط سورة النبأ میں مرسلات کی نسبت تخویفات بطور ترقی مذکور ہیں. دیکھے دا مرسلات نہ تخویفات زیاد ذکر دی سورة مرسلات نہ دی سورة النبأ کے تخویفات پاگے کی بطور ترقی ڈیر پزور و شور کے ذکر دی. مرسلات میں تو صرف یہ مذکور تھا کہ عذاب واقع ہوگا، لیکن سورة النبأ میں علم نجعل الارض مہادا سے لے کر وجنات الفافا میں انما توعدون لواقع سورة المرسلات کی ایک شق یعنی انعامات کی تفصیل ذکر کی گئی ہے. انہیں سورة المرسلات میں انما توعدون لواقع فرمایا تھا، تو اس کی تفصیل یہاں علم نجعل الارض مہادا تا وجنات الفافا میں کی گئی ہے. مرسلات کی ایک شق یعنی انعامات کی تفصیل ذکر کی گئی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں یہ انعامات فرمائے ہیں. دنیاوی تکلیف اور مصیبتوں کا ذکر مقایستاً چھوڑ دیا گیا ہے. ان دنیاوی مصیبتوں کو دنیاوی نعمتوں پر قیاس کر لو کہ مصیبتیں بھی اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں. پر جملہ پوش ہوئے دنیا کے اللہ بتا سو نعمتوں نہ تکلیفوں نم اللہ راولی ناغ پدے بان قیاس کا کہنا مصیبتوں نم اللہ راولی. تو جس طرح دنیا میں نعمات اور مصائب ہیں اسی طرح آخرت میں بھی کسی پر انعامات ہوں گے اور کوئی عذاب و مصیبت میں مبتلا ہوگا. نسنجی دنیا کی مصیبتوں نہ دی اور سوک بمزو کی دی نہ دغا سے آخرت کم دی کنا. نیز مرسلات میں سورة المرسلات میں محض تخویفات تھی، صرف یرو پاغے کے سورة المرسلات کے، اور اس میں توحید کا ذکر نہیں تھا. آگے کے ٹھول مضمون تخویفات و چلے دل عذابونو. اب سورة النبأ میں توحید کا بیان بھی ہوگا. رب السماوات والارض وما بینہما التبا توحید تا بیانی خواہ وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. وقال ثوابت پورے وسے دابل آیتوں ان دونوں آیتوں میں توحید کا تذکرہ بھی ہے. خلاصہ عما یتساءلون تا ثم کلا سیعلمون زجر برائے منکرین قیامت، زجر برائے منکرین قیامت. جس عظیم حادثہ قیامت میں ان کو شک ہے عن قریب ہی انہیں اس کا یقین ہو جائے گا. عما یتساءلون پہلی آیت سے لے کر ثم کلا سیعلمون اس میں مضمون ہے، اس میں مضمون یہ ہے زجر برائے منکرین قیامت. جس عظیم حادثہ قیامت میں ان کو شک ہے عن قریب ہی انہیں اس کا یقین ہو جائے گا. علم نجعل الارض مہادا تا وجنات الفافا کیا ہم نے تمہیں یہ دنیاوی نعمتیں عطا نہیں کی؟ اسی طرح فرما بردار بندوں کو آخرت میں نعمتیں عطا کریں گے. ان یوم الفصل کان میقاتا سے لے کر فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا تخویف اخروی. قیامت قائم ہونے کے وقت سے دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کے احوال و حوادث اور احوال کنڈے والا و شدائد کا ذکر کیا گیا ہے. قیامت قائم ہونے کے وقت سے دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کے احوال و حوادث اور احوال و شدائد کا ذکر کیا گیا ہے. ان للمتقین مفازا اس آیت سے لے کر جزاء من ربک عطاء حسابا متقی اور فرما بردار بندوں کے لیے بشارت اخرویہ ہے.
رب السماوات والارض سے لے کر وقال ثواب آخرت تک مقصود اعلیٰ یعنی مسئلہ توحید کا بیان بطور ترقی از سورہ دہر، سورہ دہر سے کے مضمون سے ترقی کر کے اس سورۃ نبا میں مضمون نے ترقی کی ہے اور بلندیوں میں چلا گیا ہے، توحید کی مضمون کی طرف چلا گیا ہے۔ وہاں شرک سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس کا حکم دیا گیا تھا، یہاں معبودان باطل سے شفاعت قہریہ کی نفی کی گئی ہے۔ ذالک الیوم الحق تا آخر، گزشتہ صورت میں ذالک الیوم الحق، گزشتہ صورت میں جو مضمون تھی اس صورت میں ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا میں وہی مضمون اس صورت میں جو ذالک الیوم الحق کا جو مضمون ہے نا تاخر تک تخویف اخروی ہے، قیامت برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے اس ہولناک یعنی خطرناک دہشتناک دن کے لیے خوب تیاری کر لو، ورنہ حسرت و ندامت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر وہاں پر ہاتھ ملو گے لیکن ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، دور خطیرو بن رازی بیا عما یتساءلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پنم داغ اللہ چ رحمان الرحیم دے شروع کوم د دی سورتو۔ عما یتساءلون، عما د سشی پبارک یتساءلون دی ډېر ډېر تپوسونه کوي، دی د یو بل نه تپوسونه کوي۔ عما ادغام شوی دی کہ عما یتساءلون، او دا د سشی پبارک دی ډېر ډېر تپوسونه کوي، د یو بل نه تپوسونه کوي، تساؤل دی باب تفاعل دی جانبین غواړي، د یو بل نه تپوسونه کوي۔ خواہ د څه باره کېږي عن النبأ العظیم، د هغې لوی خبر باره کې تپوسونه کوي، خواہ د هغې لوی خبر باره کې لګیا دي تپوسونه کوي۔ الذي هغه لوی خبر هم فیه مختلفون چې دی پای کې اختلاف کوونکي دي۔ اول درې آیتونه په دې آیتونو کې د بعض بعد الموت او د قرآن نه په انکار باندې زجر دی۔ قرآن کې د قیامت ډېر ذکر راغلی، تذکرې راغلی، ناغه دی نه مني۔ یتساءلون اشاره ده چې دی عبس تپوسونه کی، ځان پوهولې مقصد نه دی، اسې په ګپ کې تپوسونه کی، ګپ شپولی په ګپ کې تپوس کی، خواه مونږ چې ریز مریض شو بیا وپسو او زبردست کار دی، خواه راټه شپې خدا به کلی ګپ لګی، قیامت نه ګپ جوړ کړی۔ عن النبأ العظیم، د هغې لوی خبر په باره کې تپوس کی۔ نبأ لوی خبر ته وي عظیم الشان، خبرم عربي لفظ دی، خبر به ویلو که نه، خو خبر چونکې عام خبرې پکې نو په دې وجه هغې له څوک ډېر توجه نه ورکوي، دا خو لوی عظیم الشان خبر دی که نه۔ النبأ العظیم، د هغې لوی خبر په باره کې دي تپوس کوي، د ډېر لوی خبر په باره کې، یعنی بعض بعد الموت، ځکه چې دا ډېر لوی او دروند خبر دی۔ یا د دې النبأ العظیم نه قرآن و توحید مراد دی، لکه سورۃ الصاد 38 سورت آیت 67 کې هغه ذکر شوي دي۔ تو وګوره چې هلته آیت تا ته ذهن کې حاضر شي، مستحضر شي۔ سورۃ الصافات پسې سواد دی۔ آیت پہ کہ وګوره 67، رب السماوات والارض وما بینهما العزیز الغفار، قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون،
رب السماوات رستوی وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، نشته دی لائق د عبادت سوا د الله نه چې یو د زبردست زورور دی. رب د اسمانو د ځمکې دی او د هغه سره رب دی، مالک دی، خالق دی، متصرف دی چې د دواړو په منځ کې دی، عزیز دی، زورور دی، غفار دی، بخونکی دی. ووایه ورته هو نبأ عظیم، هغه ډېر لوی خبر دی، دغه قرآن ډېر لوی خبر دی، دغه توحید ډېر لوی خبر دی. انتم عنه موردون، تاسو د ده نه مخ اړوونکي مخ ګرځوونکي یې. نو د دغې تفسیر القرآن بالقرآن په رڼا کې د دې نه قرآن او توحید هم مراد کیدی شي، خو کو دې صورت کې سیاق و سباق ته ګورن بیا ته آخرت مراد دی. د آخرت ذکر چونکې په قرآن کې موجود و، هغه هم دې نه مانو، نو دې کې څه بعد نشته. الذي هم فيه مختلفون، هغه خبر عظیم الشان خبر چې دی په هغې کې اختلاف کوونکي دي. مختلفون یعنی څوک یې تصدیق کوي چې آو جن خو شته دی که نه، خو پہلی جنم و دوسری جنم و تیسری جنم و دې په ځان له شکل کې مني، او څوک یې بیخي انکار کی. څوک وایي چې صرف د ارواحو بعث به کېږي، هغه وپاسي، او څوک وایي چې بعث د لږ وخت دپاره دی، لږ ساعت به پاسي. دې پکې داسې اختلاف کوي، یعنی دې نظریات مختلف ترې دی خلکو. دا یو د آخرت باره کې عقاید دي که نه، څوک بیخي نه مني. مشرکان د عرب چا بیخي نه منو، چا وایي صرف ارواح به پاسي، فلسفیانو نه زده کړه کړې وه. څوک چې لږ ساعت به وي، لږ ټایم به وي، دا خو د آخرت باره کې دی اختلاف و. کم چې قرآن باره کې دی اختلاف و، نو کله به دی وي چې دا سحر دی، جادو دی، کله به وي دا کهانت دی، کله به وي شعر دی، کله به وي دا مجنون دی، کله به وي افترا د دروغ دی، کله به وي دا خوبونه دي ګډوډ. دی خلکو په خپل منځ کې اختلاف و، چا به قرآن ته جادو وي، چا به ورته کهانت وي، چا به ورته شعر وي، چا به ورته لیوانو خبرې وي، چا به ورته افترا وي، د دا نه جوړ کړی دی، چا به وي دا د خوبونه ګډوډ لیدلي دي، نثار موږ ته ګډوډ خوبونه وي. نو که دواړو مضامینو سره لګې نو همدغسې به دې جوړېږي. عما یتساءلون، کیا بات پوچھتے ہیں لوگ آپس میں، عن النبأ العظیم، پوچھتے ہیں اس بڑی خبر سے، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ مختلف ہیں. عما یتساءلون، منکرین حشر و نشر پر زجر ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی اور ان کو بعث بعد الموت کا مسئلہ بتایا، تو وہ قیامت کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. عن النبأ العظیم، یہ تساءلون مقدر سے متعلق ہے. ہاں، وہ ایک عظیم خبر کے بارے میں سوال و جواب کر رہے ہیں. یہ انداز استفہام، اسلوب استفہام نبأ عظیم قیامت کی مزید عظمت و فخامت مترادف الفاظ ہے کہ اظہار کے لیے ہے. یہ وہی عظیم حادثہ ہے جس کے بارے میں وہ آپ سے یا آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. بعض تو اس کا صاف صاف انکار کرتے ہیں اور بعض شک میں پڑے ہیں. تفسیر مظہری کا حوالہ دیا ہے. بعض تو شک میں پڑے ہیں، بعض نے تو صاف صاف انکار کیا ہے، صاف صاف انکار کرتے ہیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کلا سیعلمون، ہرگز داسې ندی پکار دادی چې کم تپوسونه کې اختلاف کی خندنی کی، سیعلمون زر دی دبا پتہ ولګي، پوه بشي د دې پنجام به پوه شي. خطا قیامت پورې خاندلو تا دا قیامت نه گپ جوړ کړو. ثم بیام تا ته ویما، ثم بیا کلا سیعلمون، هیڅ کله داسې کار نو پکار، دا اختلاف نو پکار. سیعلمون زر د دی به پوه شي د اختلاف په نتیجه باندې. اول کلا تساؤل سره ولګوه، دویم کله اختلاف سره ولګوه. بیا هیڅ کله دغه اختلاف نو پکار
د عقایدو اختلاف نو پکار دی چې د نبی سلم دا خبره منلې وه. سیعلمون زر دا دی به پوه شي د اختلاف په نتیجه باندې ته پته ولګي. څلورم او پنځم آیت دواړو کې د زجر سره تخویف سے زجر رټنې سره سره یره مورګي چې تا ته پته ولګي ښه دا کار تاله کول نه دي پکار داسې دی ولې وکړو. کله دواړه کله د زجر او ردع دپاره دي. اول کله زجر دی په تساؤل او دویم کله په اختلاف باندې چې داسې ولې کوي دا مه کوي سړی دا ښه کار نه دی. یعنی هیڅ کله تساؤل نه دی پکار. ثم کله یعنی هیڅ کله اختلاف نه دی پکار. د سیعلمون تکرار د عذابونو ډېروالي ته اشاره ده چې تا یو کفر کو د هغې یو عذاب، خندنې دې کو د هغې بل عذاب، اختلاف هم کو ګډ وډ ویانه ګډ وډ عذابونه. سیعلمون تکرار دوه ځله دا لفظ ویلی شوی دی. ولې ویلې د عذابونو ډېروالي ته پکې اشاره ده. یا په اول سیعلمون کې دنیوي عذاب ته او په دویم کې اخروي عذاب ته اشاره ده. یو تفسیر پکې دا غم دی. کلا سیعلمون دا تساؤل نه دی پکار زردا دې ته په دنیا کې پته ولګي. بدر کې والو خواړو سټونه کته پراتو سړونه کته پراتو. ثم کلا سیعلمون بیا هرگز دیره دا اختلاف نو پکارو دی باخرت کې په دې باندې پوه شي عذاب به ته ملو شي په پته به پوه شي پس ته ځن کدن نه به ته پته ولګي. یا کلا په معنا د حقا دی. کلا یعنی حقا سیعلمون یقینی خبره دا دی ته پته ولګي. ثم حقا سیعلمون تفسیری معنا دا ده دی ته پته ولګي دا سيزونه حق دي. کلا سیعلمون ہرگز نہیں سیعلمون اب جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون پھر بھی ہرگز نہیں اب جان لیں گے. حاشیہ 3 کلا یہ اختلاف و تساؤل سے ردع ہے. ردع ما قبل کلام باندې تنقید کے رست کلام ثابت ہے تاسو براج حروف ردعیہ یعنی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور جس چیز یعنی قیامت میں ان کو شک ہے وہ ان قریب اس کو آنکھوں سے دیکھ کر اس کا یقین کر لیں گے. ثم کلا سیعلمون ثم تقریر بیان کے لیے ہے بطور تشدید و تحویل ردع کو مکرر فرمایا. تشدید یعنی سختی و تحویل ڈراوے اور تخویف کے لیے ردع یعنی کلا کو 2 بار کہا کہ ان میں ڈر اور تخویف اور خوف پیدا ہو جائے. تفسیر نصفی لکھتے ہیں کرر الردع لتشدید ردع کو سختی کے لیے اور تشدد کے لیے ان میں خوف و ہراس کو زیادہ کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے دوبارہ کہا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. ولم یشعر بأن الثانی ابلغ من الاول واشد یہ دوسرا پہلے سے زیادہ سخت اور بلیغ ہوتا ہے. مخکې مضمون بدلیږي خو نوزو ته ځکه چې سبق هم ډېر لږ ویلي ویم نورو آیتونه واړه دي مضمون بدلیږي. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا. علم نجعل الارض آیا نه د جوړه کړې مونږ ځمکه مهادن امواره فرش غوړېدلې لکه طلایي مهاد طلایي ته وایي که نه بستر او بچونه ولې نه د جوړه کړې نه د پیدا کړې مونږ دا ځمکه مهادن فرش غوړولې شوې امواره بچونه لکه طلایي. والجبال اوتادا مخکې باندې عطف علم نجعل الجبال اوتادا دغسې کا ولې نه دي جوړ کړي مونږه دا غرونه اوتادن میخونه ولې نه جوړ کړي دي الله کړي دي که نه. وخلقناکم ازواجا ولې نه پیدا کړي مونږه تاسو ازواجن جوړې وجعلنا نومکم سباتا ولې نه جوړ کړي مونږه خوب ستاسو
آرام پرې کوونکې ستړي والي لا ختموونکې ثبات بیا راحت دی معنی کې وجعلنا الليل لباسا ولنه جوړ کړې مونږ شپه ستاسو دپاره لباس پټوونکې وخت آرام وجعلنا النهار معاشا ولنه جوړ کړې مونږ ورځ نه د مقرر کړې مونږ ورځ ستاسو دپاره وخت مزدورۍ وخت معیشت وبنینا فوقکم سبعا شدادا وبنینا رسو سره لګوا وینه دي جوړې مونږ تاسو د پاسه وو مضبوطو ان وکړه اسمانونه وجعلنا سراجا وهاجا وینه پیدا کړې مونږ په اسمانونو کې روانه معنا لفظي معنا وجعلنا ولمونږ نه جوړې سراجا دیوا وهاجا ډېر رڼا کوونکې بلیدونکې ولنه جوړ کړې دي کنه چې رسو سره مربوط باندې کې ولی آیا نه دی پیدا کړی مونږه جوړ کړی دی مونږ په دې اسمانونو کې د قرآن تفسیر مطابق نور آیتونو رڼا کې چې تفسیر کې په دې کې د اسمانونو کې نه جوړ کړی مونږه انور ډېر رڼا کوونکې بلیدونکې ځلیدونکې وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا و نه دی را کوزې کړی مونږه نه دی را ورولې مونږه من المعصرات د نچوړونکو وریځو نه ماء اوبه ثجاجا رڼې ډېر تویدونکې ډېر بېدونکې معصرات وریځونه وایي نه دي راکوزې کړې مونږ د وریځو نه اوبه بهیدونکې څه دپاره لنخرج به دې دپاره چې روکاږو په دغې اوبو باندې حبا ونباتا دانې او بوټې وجنات روکاږو په دغې اوبو باندې باغات الفافا لاندې باندې ګڼو ګورو دا یو مضمون ښه شپږم آیت نه شپاړسم پورې دې آیتونو کې لسې نامونه ذکر دي او مقصد یې په بعث بعد الموت باندې د قدرت اظهار او ثابتول دي لسې نامونه په دې کې ذکر دي هغه هر آیت کې ځان ځانه انعام نه چا وشماري علم نجعل الارض مهادا مهادن یعنی د آرام او سکون دپاره تیاره ده لکه غیږ چې د ماشوم دپاره تیاروي والجبال او تا د غرونه مونږ جوړ کړي دي الله وي میخونه وتد جمع ده وتد یعنې د میخونو په شان دي دې سره ځمکه مضبوطه کړې ده چې ګډوډوالی او روانو جړ حرکت نه کوي زلزلې به ولې ډېرېږي چې خلکو غرونه وچلول او په موټرو باندې ولګول خو ځمکې هغه پوزیشن خراب کړه که نه قیامت به خود راځي په خپله به راځي ازواجا وخلقناکم ازواجا پیدا کړی یې مونږ تاسو جوړی جوړی یعنې مذکر او مؤنث یا بېلا بېل قسمونه او شکلونه جوړ کړی دی مونږ خوب ستاسو دپاره راحت آرام ثباتن دا د ثبت نه ماخوذ دی سین بیت قطع پرې کولو ته ویلی شي نه خالی رز باندې هم چونکې هفته به کټ کېده نه دی به یوم و ثبت نو خوب ته په دې وجه ثبت وي چې په دې باندې سړي ستړیوالی پرې شي کټ شي ختم شي مفردات القرآن کولو که هغې په یاداشت زه وایم دې دلته لیکي چې ماخوذ دی د ثبت نه قطع ته ویلی شي دلته د خوب مراد دی ځکه چې هغه انسان د کارون نه پرېږدي سړی د کارون نه پرېږدي ملاستې خودوي که نه کار نه پرې شي کټ شي وجعلنا اللیل لباسا او جوړه کړې ده مونږ ستاسو دپاره شپه پرده لباسا انسان د ډېرو کارونو په کولو کې پردې ته محتاج وي نو د شپې یې کوي ځکه دې ته لباس ویلی شي یا لباس په معنی د آرام دی ٹھیک دی صحیح خبر ده هغه هم خامخا د بدن پرده کېږي که نه رڼاګانې مراګانې بندي قدرتی انسان مزاج دا دی بلبونو کې چې سمولي هغه صحیح خوب نه وي دا سړی اکثر بیماري د دې لایټونو نه شواګانې وځي خطرناکې سړی خرابوي دغه فطري طریقه نه ده خوب فطري طریقه دا ده چې لایټونه آف شي بار برنډه کې د خامخا زیرو بلب دی ولګي وجعلنا النهار معاش و جوړه کړې د موږ ستاسو دپاره ورځ وخت د معیشت وخت د ګټې وټې وخت طلب د روزې معاشن دا هغه څیز ته ویلی شي
چې جون پې تېرېږي لکه خوراک او اسکاک وغیره دې ته معیشت وي خلکو ته اکانومي وي دلته دې نه مخکې مضاف حذف دی یعنی وقت معاشن مونږ تاسو له اروا جوړ کړې دا وخت معاش او وخت معیشت او وخت روزه د ګټلو دکان ته تلو جاب د روزګار د کولو د لیکلو دپاره شپې کې ډېر بلپونه ولګي که نه او زه کله لیکل کوم هسټري لیکل کوم تاریخ لیکم هغه شانتې خوند نه کم چې دروځي ولې واړم په تکلیف د شپې په بلب باندې او یو خو پکې فوټوګرافي نشي کولی که ډېر اهم انټرویو خو د شپې نشي کولی د لایټینګ مسلې دروز د کار دپاره فطري طور بجلی یقیني الله پاک دا د آسماني رڼا جوړ کړه وروسته یې ذکر راځي معاشن وقت معاش یا معاش د ظرف زمان صیغه ده ظرف زمان او په دې دواړو کې اصل وصف پړته یعنی شپه تیارې والا او ورځ رڼا والا او نورې فایدې په دې باندې مرتب کېږي نور کارونه موږ په دې کې کوو که نه دروازې یوازې خلک مزدوري خو نه کوي دروازې نور برا کارونه وبنینا فوقکم سبعا شدادا او جوړ کړي دي موږ ستاسو د پاسه و مضبوط څیزونه و اسمانونه مضبوط الله فرمایي الله وي موږ ستاسو د پاسه دا جوړ کړي دي وګوره که نه ځمکه بیچونه پای کې دغه پروګرامات او ځمکه بیچونه پای کې ورځ او شپه پتا وړي تیارو رڼا راځي ټایم ټیبل الله ورکړی زمانې له دا وخت به تورې دا وخت به سپینې دا وخت به ګرمې دا وخت به یخي قرآن کومه فلسفي سړي ته ښي دا صحیح فلسفه ده ښه نو بیا ستا د پاسه ما چت جوړ کړی دی مضبوط و پرۍ مې ایښي دي و ټوټې مې و څیزونه مې ایښي دي و مضبوط شدا د نینه د جوړښت په لحاظ مضبوط لکه سورة الملک یې ته اشاره کړې ده په دریم آیت کې سورة الملک 67 صورت کې تو وګورئ دا توخی ها نږدې د لاندې دلته کې سورة القلم نه مخکې وګوره په هغې کې وګوره اووم آیت ته وګوره اووم آیت دی اووم نه دی زما چې دا څنګه دی دریم آیت په هغې کې وګوره الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الله غزاد ته چې پیدا کړی تاسو د پاسه او اسمانونه لاندې باندې تب نه ویني د رحمان ذات په پیدایش کې په جوړښت کې تفاوت خلل او فرق نبیا بیا تو ګوره آیت ویني په دې کې څه 14 فطور په اسمان کې ویني څه کمې پکې ویني څه سوړه پکې دا تخکاری بیا تو ګوره دوباره تو ګوره تا ته واپس شي ستا نظر سترګې ستړې ستومانه نه مضبوط دی یا د راغورځېدو د شیطانانو نه محفوظ دی مضبوط دی نه راغورځېږي نه دې ښکته نه راغورځېږي لکه سورة انبیاء 21 آیت 21 صورت او 33 آیت اسمان راغورځېږي نه اور شیطانان نم محفوظ دے 21 صورت آیت 33 آسمان مضبوط تھے ہاں آیت 33 صورت 21 آیت 33 آسمان مضبوط تیرا غرزی کی نا وجعلنا السماء سقفا محفوظا جوړ کړی دی مونږه اسمان محفوظ چتو مضبوط شي که نه شو محفوظ دی در پرېوتو نه ورشه بله حواله وګوره سورة الحجر وګوره 15 صورت 15 هغې کې اسمان باره کې څه وي آیت 18 التوی و حافظناها من کل شیطان الرجیم محفوظ کړی دی مونږ د اسمان دار شیطان رټلی شوي نه د دې نه مخکې وي اسمان مونږ ښایسته کړی دی اسمان کې مونږ برجونه جوړ کړي دي برجونه وزیناها للناظرین مونږ ښایسته کړی دا اسمان د کتونکو دپاره او مونږ دا محفوظ کړی دار شیطان رټلی شوي نه
الا من استرق السما فاتبعه شهاب مبین، مگر هغه شیطان چې اورېدلی شوي خبر اغلا کی په پټې اوري نه هغه پسې ولګي او شغله ښکاره. دا خو د اسمان محفوظ وای ته اشاره شو، مضبوط وای دا سو مخکې وکتم. سورۃ الحج وګوره 22 سورت آیت 65 پاغې کې څه وایي؟ آیت 65 وګوره پاغې کې اسمان الله ټینګ کړی دی. الله وی زه الہ یما زه صحیح معبود یما ځکه د اسمان ما ټینګ کړی دی. که یو پیر یو فقیر یو پیغمبر یو فرښتہ یو پیری وي زه الہ یما نه زه دا یما زه د اسمان رو غورځي. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. ته نه ګورې چې د الله د حکم پابند دی هغه څه چې په ځمکه کې دي، او کشته د الله د حکم پابند چې روانه دریاب کې دغه په حکم. او ويمسك السماء ټینګ کړی دی هغه الله اسمان د دې خبر نه چې رو دې غورځېږي دی په دې ځمکه. اسمان چا ټینګ کړی دی؟ الله. دا زیزس او جیزس او دغه څیزونه نه ټینګ کړی، دا الله ټینګ کړی دی. الا باذنه مگر دا هغه الله په اډر برا غورځېږي دغه په حکم بس مکه راځي. دې ته کله طرایق به وي، اسمان ته به لارې وي، لارې د فرښتو د تلو راتلو لارې دي، ارواحو د تلو راتلو لارې دي، د اعمالو د تلو راتلو لارې دي. طرایق وروسته به راځي انشاءالله. نه اسمانونه مضبوط دي. وجعلنا سراجا وهاجا مونږ روښانه ځلېدونکې ډیوه پیدا کړې ده. سراج ډیوه، وهاج رڼا کوونکې، وهاجا ډېره پړه کېدونکې چې نظر ورته نشي کېدی، سړی ورته کتی نشي. د انور رڼا هغه ډېره فایده منده ده، فایدې یې زیاتې دي، ډېر زیات فواید دي. میوې پې پخېږي، جراثیم په دې باندې مړه کېږي، د جامو نه د لوښو نه پې بوی اوچتېږي چې دې وینځي سوړ بویه کو چې د انور هغه پازه پې ور پرېوځي نو هغه سوړ بوی به دې ختم شي. که ته جامې وینځه او په دغه هانتې داسې ځای کې وشي که چې هلته انور رڼا نه وي، ته به وایې که د میانو کې چې د ملاس یم، د میانو بوی به ترې راخېږي. د انور خپل برکات دي، دنیا نظام الله په دې روان کړی دی، یو ویټر غونته کې دی کار پې کوي. نو سپوږمۍ ذکر ته ځکه ضرورت رانغی. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وانزلنا را کوزی کړي دي مونږ را ورولې دي مونږ را ورو مونږ من المعصرات د وریځونه. معصر دې باندې وضاحت کوم. ما نوبو سجاجن رڼې پاکې مزېدارې ډېرې تویدونکې، سجاج ډېرې تویدونکې. وانزلنا من المعصرات، معصرات یعنې هغه واګانې چې وریځې نه چوړي. عصیر جوسو ته وایي که نه، هغه سړی هغه مالټه و دغه نه چوړ کړي د هغې نه روزي، نه معصرات نه چوړونکې که نه، دا هغې نه فایل صیغه شوه. یعنې واګانې چې وریځې نه چوړي او باران ترې وري، یا هغه وریځې چې باران ورولو ته نږدې وي، یا ته هواګانې مراد دی یا دې وریځې، یو څیز دی. وریځ بغیر د هوا راځي نه، هغې راولي، هغې نو به مونږ روبرو، الله وي مونږ ته روبیو، روبرو باران روورېږي، ښه نسله روورېږي. لنخرج به حبا و نباتا، مقصد د اوبو د ورولو دا دی. الله وي د الله نظام کائنات ته تخي، ستا نظام د څنګه چلوم، ستا د ځمکې نورو سیاراتو ته د ذکر نه کوي چې ها مریخ کې څه کېږي، مشتري کې څه کېږي. زمونږ کار دی سره دی، خلک تر خپل څادره پورې وي خپې خوري که نه، هلته به لاړ شي ستړی به شي خو په لاس را نه شي بیا. لنخرج دې دپاره دا باران ورو چې روکاږو به په دې اوبو، چې موږ روح کو په دې اوبو حبا دانې و نبات او بوټي، نباتات روباسو، غنم او غله روباسو. حب غلې ته وایي که نه، غنم دا یو دانې ته حب وایي، جمع حبوب راځي. څوک چې حکیم له لړ شي حبوب کبیر راکه که نه، هلته ګولو ته وایي که نه، ګولې. روکاګو پدې باندې جناتن باغونه، روټو کو زرغون کو پدې باندې باغونه، پدې وبو باندې الفافن غنو ګورو. لفافه یو پانه د بلې د پانې د پاسه یې که نه، لفافه کاغذ نه نه، الفاف دی بل د پاسه مزېدار کیلو ته وګوره، کجورو ته وګوره، پانې ونې څانګې دی بل د پاسه یې که نه.
باغونه پاغه باندې رو رازرغون کو. الفاف یعنی ونه د یو بل سره نږدې وي او څنګه د ډیروای د وجنا په یو بل کې نه نوتی تب یو بل کې نه نوتی دي لکه د لپاپې په شانتي دي. ہاں علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور تم کو بنایا ہم نے جوڑے جوڑے، وجعلنا نومکم سباتا، اور بنایا نیند کو تمہاری تکان دفع کرنے کے لیے، وجعلنا اللیل لباسا، اور بنایا رات کو اوڑھنا، وجعلنا النہار معاشا، اور بنایا دن کمائی کرنے کو، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور چنی ہم نے تم سے اوپر 7 چنائی مضبوط، وجعلنا سراجا وہاجا، اور بنایا ایک چراغ چمکتا ہوا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور اتارا نچڑنے والی بدلیوں سے پانی کا ریلا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم نکالے اس سے اناج اور سبزہ، وجنات الفافا، اور باغ پتوں میں لپٹے ہوئے. علم نجعل الارض مہادا دنیاوی نعمتوں کا بیان ہے، دنیاوی تکلیفوں کا ذکر مقایستاً ترک کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ انعامات دنیا میں کیے ہیں تو اسی طرح وہ آپ پر مصائب بھی لاتا ہے، تکالیف بھی لاتا ہے، وہ اس پر قیاس کر دو. مہاد علم نجعل الارض مہادا، شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں مہاد معنی فراش، بستر، اوتاد وتد کی جمع ہے یعنی میخیں، میخ کیل. جس طرح میخوں سے کسی چیز کو محکم یعنی مضبوط کر دیا جاتا ہے، اسی طرح پہاڑوں سے زمین کو بوجھل کر کے مستحکم کر دیا گیا تاکہ وہ ہل جل کر باشندوں زمین کے باشندوں کے لیے تشویش اور ابتری کا باعث نہ بنے. وخلقناکم ازواجا، ازواجا یعنی نر و مادہ، خاندانی فیملی سسٹم کی طرف اشارہ ہے. سباتاً وجعلنا نومکم سباتا، اور بنایا نیند کو تمہاری تکان دفع کرنے کے لیے. سباتاً ترک اعمال سے کام کاج چھوڑ چھاڑ کر راحت اور آرام کرنا، ترک اعمال سے راحت و آرام کا باعث. وجعلنا اللیل لباسا، اور بنایا رات کو اوڑھنا، پردہ اور ستر، لباساً پردہ اور ستر. رات ان چیزوں کی پردہ پوشی کرتی ہے جن کو آدمی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا. وجعلنا النہار معاشا، اور بنایا دن کمائی کرنے کو، معاشاً ظرف زمان، یہ ظرف زمان کا صیغہ ہے، روزی کمانے کا وقت. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور بنایا اور چنی ہم نے تم سے اوپر 7 چنائی مضبوط. سبعا شدادا شدیدتن، شدادن شدیدتن کی جمع، مضبوط اور محکم. 7 آسمان نہایت مضبوط اور مستحکم ہے، نہ گر سکتے ہیں، نہ ان میں ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ ہے، الا اذا جاء وعد اللہ. وجعلنا سراجا وہاجا، اور بنایا ایک چراغ چمکتا ہوا، سراجا وہاجا روشن اور جگمگاتا چراغ جس میں روشنی بھی ہے اور حرارت بھی، اس سے مراد سورج ہے. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور اتارا نچڑنے والی بدلیوں سے پانی کا ریلا. المعصرات وہ بادل جو برسنے ہی والے ہو، سجاجن بکثرت بہنے والا، سجاج ڈیر بیدن کے. لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم نکالے اس پانی سے اناج اور سبزہ. وجنات الفافا، اور باغوں کو نکالے اس پانی سے، الفافا پتوں میں لپٹے ہوئے، الفافاً گنجان، گڑوں گرو. یہ استفہام انکاری ہے شروع سے. آپ دیکھیے علم نجعل الارض مہادا، علم کا جو استفہام ہے یہ انکاری ہے، کیا ایسا ہم نے نہیں کیا؟ انکار ہے نا، ہم نے کیا ہے نا.
یہ اسلوب، یہ انداز کلام زیادہ مؤثر ہے، ډېر اثرناک دی دا خبرې چې په دې انداز کې ته خبرې کوې. لکه داسې ما ونه کړل زه کړی دی که نه. نه تپوس دی، استفهام انکاري دی، یو استفهام اقراري یو استفهام انکاري. هلته نحو کې نو را بشي تاسو له انشاءالله بل ځای کې. کیونکہ دا انداز ولې ډېر زیات اثرناک دی؟ کیونکہ اس میں مخاطب کی طرف سے اقرار و اعتراف کا مفہوم پایا جاتا ہے. تے چا سره خبره کنه خدا منی الګ ولې اوس موږ سره مونږ نه کوسو بولے جوم کا کنه کړم دے ټول دا منی. جس طرح ہم نے تم کو دنیا میں یہ نعمت عطا کی ہے اور مصائب بھی ہماری طرف سے آتے ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی ہم مومنوں کو انعامات دیں گے اور نافرمانوں کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ان دنیاوی انعامات کی فراوانی سے ہماری قدرت کاملہ کا اندازہ لگا لو تو کیا دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے اس سے زیادہ مشکل ہے؟ امام نصفی سے نقل کیا ہے لما انکروا البعث، جب ان لوگوں نے آخرت سے دوبارہ زندگی بعث بعد الموت سے انکار کیا، قیل لهم، تو انہیں کہا گیا لم یخلق من اضیف الیہ البعث هذه الخلائق العجیبہ فلم تنکرون قدرته علی البعث وما هو الا اختراع كهذه الاختراعات. جب ان لوگوں نے دوبارہ جی اٹھنے سے انکار کیا تو انہیں کہا گیا کہ اللہ تعالی نے یہ کام نہیں کیے. زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑ کو کیل کی طرح لگایا، تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، تمہارے لیے نیند اور شب اور دن، اوپر آسمان اور سورج اور بارش بادل باغات پیدا کیے. جب وہ ایسا کر سکتا ہے عجیب عجیب کام، تو وہ دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کر سکتا. تو ہم اس میں سوچتے نہیں، سوچ و فکر نہیں کرتے. ہمارا کافی دکھا لفظی معنی کو ماں آیتونو اثر تر خیال لے پدے کی آخرت خبر زیادہ ہے کہ ډېره زیاته ده. عما یتساءلون، دی د سشي په باره کې ډېر تپوسونه کوي، د یو بل نه تپوسونه کوي. عن النبأ العظیم، د هغې لوی خبر په باره کې تپوسونه کوي. هلکه دا د سشي په باره کې تپوسونه کوي، ښه د هغې لوی خبر په باره کې تپوسونه کوي. دا داسې دی الذي خبر چې دی په کې اختلاف کوونکي دي. څوک یې صرف ارواح به باسي، څوک یې نه دوباره ژوند رشته دینا. هغه قیامت باره کې اختلاف کوي. څوک د قرآن باره کې اختلاف کوي، څوک وایي سحر دی، کہانت دی، جادو دی، دروغ دی، ځان نه جوړ کړی دی، شعر دی، دا د لیونو کلام دی، ګډوډ خوبونه دي. کله داسې بالکل نه دي پکار، داسې هرګز نه دي پکار، تساهل نه دی پکار، د خندنی پته اور ډېر د پوسونه نه دي پکار. سیعلمون، دی ته به د دې د انجام پته ولګي. دنیا کې په الله عذاب راولي. ثم کلا، بیا کلا سیعلمون، دی له هرګز داسې اختلاف نه کول پکار دي، ته پته ولګي دی د انجام، اختلاف د انجام به ته پته ولګي. علم نجعل الارض مهادا، خدي چې دا نه مې تساهل کې اختلاف کوي، زمونږ د کارونو ته نه ګوري چې وای نه جوړه کړې مونږ ځمکه همواره غوړولی شوې چې دا ما کړي زه دوباره باس نشم کولی. والجبال، او تا دا وای نه جوړ کړې مونږ غرونه میخونه چې دا مې کړي دوباره باس نشم کولی. وخلقناکم ازواجا، تاسو نه پیدا کړې مونږ جوړه چې ما پیدا کړې پیدا نشم پیدا کولی. وجعلنا نومکم سباتا، جو کړې مونږ ستاسو خوب وخت، تاسو جو کړې مونږ ستاسو خوب آرام و راحت چې خوب مې پیدا کړی دی نه تا نشم پیدا کولی. وجعلنا اللیل لباسا، و نه جوړ کړې مونږ شپه وخت آرام یا پرده، چې شپه ما پیدا کړې تا نشم پیدا کولی. وجعلنا النهار معاشا، و نه پیدا کړې مونږ، نه جوړ کړې مونږ، نه مقرر کړې مونږ روز وخت معیشت، چې روز ما پیدا کړې کارونه پکې ما پیدا کړې تا نشم پیدا کولی. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، و نه جوړ کړې مونږ ستاسو د پاسه و څیزونه، و اسمانونه کلکه، نه چې اسمانونه ما پیدا کړي د هغې مور او پلار هم نشته، نه تا نشم پیدا کولی. وجعلنا سراجا وهاجا، و نه دی جوړ کړی مونږه ډیوه انور ډېره رڼا کوونکې بلیدونکې، چې انور ما پیدا کړی تا نشم پیدا کولی. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، و نه دی را بیول، نه دی را کوزې کړی مونږه د وریځو نه د نه جوړوونکو هواګانو نه اوبه، سجاجن ډېرې بېدونکې، چې دا کولی شم تا نشم کولی.
لنخرج به حبا ونباتا در پارا چې روباسو په دغې اوبو باندې دانې او بوټي، چې بوټي په دغې اوبو روح کم نتانې شم پیدا کولی، یو آخرت کې هم یو باران وشي خلک به راپاسي. وجنات الفاف او روکاږو په دې باندې، روباسو مونږ په دې باندې باغونه ګڼو ګور. بس کہ ہم سبحانک اللہم